الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. زما ګرانو ورونو خويندو او دوستانو، د هغو ستونزو ډیر لاملونه شته چې مونږ پرې اخته یو. مونږ د بې ثباتۍ سره ژوند کوو. په نننۍ غونډه کې به انشاء الله د دې یو له مهمو لاملونو څخه بحث وکړو. نن مونږ چې د کوم ناروغۍ په اړه خبره کوو، که دا چرې زمونږ په ژوند کې وي، مونږ نشو کولی خوشحاله شو. مونږ نشو کولی سوله ییز ژوند وکړو. او که دا زمونږ په ژوند کې نه وي، مونږ کولی شو یو با مقصده او بې غمه ژوند وکړو. او دا ناروغي حسد ده. حسد هغه باطنی ناروغي ده چې ناروغه یې په دنیا کې آرامي نه پیدا کوي او آخرت هم برباد او ویجاړ وي. حسد لومړنۍ ګناه ده چې په اسمانونو کې پیښه شوه. ابلیس له حضرت آدم علیه السلام سره کینه کوله. حسد لومړنۍ ګناه ده چې په ځمکه کې پیښه شوه. قابیل خپل ورور حابیل د حسد له امله ووجه. او دا دومره خکه ده چې الله تعالی خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ته د حسد له شر څخه د ځان ساتلو امر کړی دی. ومن شر حاسد اذا حسد. او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم د بریالۍ ژوند لارښودنه وکړه، په هغې کې دا ده: ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. د حسد څخه ځان وساته، ځکه چې دا نیکۍ داسې خوري لکه اور چې لرګي خوري.